یاره اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې څنګه د 1 نه تر 4 تاریخ پورې مونږ د شهداو د څلور ورځې مناوو. دغسې ریډیو دلبر چې کوم دی بالکل مونږ سره څنګ په څنګ تللی دی، زموږ افسران ورسره راغلي دي. څو پورې زموږ د کیمپونو خبره ده، نو کیمپونه زموږ چې کم لګېدلي دي په 400 کې، ایون مونږ ریجن مو کتو، خو 400 کې مو کتل چې د پبلک هر مکتب فکر خلک چې کم دی ورته راغلي دي، هغوی کې مونږ رجسټر یې ایښی دی، هغوی پکې خپل خیالاتو اظهار کړی دی. نو زه د دې پبلک انتهایی مشکور یم چې میډیا برادري که دا که تاجران دي که دا دلبر ریډیو دی که دا میډیا ده او که عام پبلک دی، تا کتل پرونه کیمپ کې لکه عام ماشومانان به راتله، عام کسان به تلل، ګلدستې به هلته کېښودلې کړه. نو دا د دې هغه مینه، نو مونږ دا وایو چې دا ټیرریزم لکه شکست ورکړی دی، دی کې پولیس بالکل په فرنټ لاین باندې و، مونږ ټولو ته پته ده، مونږ پې فخر کوو، خو ورسره د پبلک چې کوم سپورټ دی هغه ورسره هغه ټایم هم او تر اوسه پورې ورسره دی. تا وکتل چې په دې روز باندې څومره میسیجز د پبلک نه راځي، په فیسبوک باندې راځي، په سوشل میډیا باندې راځي، په پرنټ الکترونیک میډیا باندې راځي. نو ټول چې کوم دی د هغې قربانو ته خراج تحسین پیش کړي. نو زه ډېر مشکور یم او زه ټوټلي مطمئن یم. بعضې وخت کې دا ټایم داسې دی چې دا په کار دی چې د دې چې کوم قربانۍ بالکل لازوال دي که نه. زه ته د 400 دا فګرز کې لږ کریکشن تاسو ته وکړم چې زمونږ ټوټل خو چې زمونږ په ډسټرکټ کې د 400 کم شهیدان شوي دي، نو هغې کې ګوره زمونږ یو ډي اس پي رینک والا کس دی، افسر دی، یو انسپکټر دی، یو زمونږ سب انسپکټر دی، 15 زمونږ ایس آی ګان دي، داسې هیډ کانسټیبل زمونږ 7 دي، 7 کسان دي، او زمونږ کانسټیبلان چې کم دي نو 57 دي، 57 کسان دي. دا ټوټل زمونږ جوړیږي د دې 72. خو دا دي چې دا خو صرف په دې ډسټرکټ کې دا د دې ډسټرکټ افسران د دهشتګردۍ په دې جنګ کې شهادتونه ورکړي دي. خو کم چې د 400 افسران او جوانان په او ډسټرکټ کې دي او هغه 400 سره تعلق ساتي، په پیښور کې دي، په انګو کې دي، په نوښار کې دي، په نور ډسټرکټس کې دي، نو هغه هم موږ سره 68 کسان دي. 68 دا ټوټل چې تر جمع کړي نو د دې نه جوړیږي 140 افسران او جوانان زموږ جوړیږي. 1309 شهادتونو کې 140 ته 400 دا د یو غټ کنټریبیوشن دی. او تاسو کتل چې 400 ضلع کې لکه دا تھریټس وته مو ملیټنسي پکې هم ډېره وه، په دې کې چې کوم اټیک شوي دي د نور ډسټرکټ په مقابله کې، نو هغه هم ډېر شوي دي. تاسو کتل باچا خان یونس صاحب باندې اټیک کېږي، د ټول نه مخکې پولیس رسي او هغه د هغې هغه چې کومه راغلي وو هغسې وو چې لکه د اي پي ایس اپیسوډ هغې ریپیټ کو. خو دا د پولیس جوانانو او هغه افسرانو چې ټایملی ورسېدل او هغې په خپل چې کوم میشن یې راوړی په هغې کې ناکام کړو او هغه هم نقصان یې ورنکړه کوم چې هغې د څه څیز دپاره راغلي. داسې ته وګوره تنګي باندې دا به تا چېرته په تاریخ کې نه کتلي چې 3 خودکش راځي، 3 خودکش، او هغې دا ټارګټ کړي چې 3 خودکش کچرو ته لړ شو، خو کچری به هغې تتر بتر کړی، کچرو ته دننه نه دی تلي. زه یم چې دا د پولیس غټې قربانۍ داسې په شب قدر باندې خودکش حمله ور راځي، په کچرو باندې ورځي. هغې کې تا وکتل چې جوانان یې بیخي مخې ته کېږي، ورته پته دی چې خودکش دی، سویسایډ دی، بیا ورته غاړه ورکوي، نو ځان پې بالکل وواجه او خپله زندګي پې ورکړله، خو پبلک یې د ډسټرکشن نه بچ کړو. یاره زه دا وایم چې دا شهادت داسې دی که نه، دا خو مونږ مسلمانان یو الحمدلله. قرآن هم ویلي دی چېرې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. تاسو مو وایئ په باره دا خلکو کې چې وژلي کېږي د الله تعالی په لار کې، مړه ورته مه وایئ، بلکې هغه ژوندي دي، خو تاسو د هغوی په ژوند باندې نه پوهېږئ. نو دا فلسفه ده. او تا وکتل چې دا ته اینه چې دا خودکش را روان دی، زمرم بیا مو له غاړه غټۍ ورکوي. زه شاباش وایم، بیګا تم علي خان په کیمپ کې موجود وي، او ماشومانان ته هم انټرویو کړو. یو ماشوم ایله داسې و چې هغه خبرې نه شو کولی، والد صاحب یې شهید شوی دی، او هغه تا ته ونوي چې یاره زه به هم د پولیس کې برتي کېږم، زه به د پلار په نقش قدم باندې ورځم. نو دا مونږ چې کوم فیملیز ته تللي وو، که هغې کې فیمیل دي پکې او که میل دي، که ماشومانان دي، که لوی دي، که پلاران دي، هغه ټول په دې خپلو شهداو باندې فخر کوي، او هغه وایي چې زمونږ نور هم بچي وي نو مونږ به په دې ملک باندې قربان کړی وي. نو زه د دې جذبې ته هم سلام کوم. مونږ دا وایو چې مونږ کوم ځای کې پوسټینګ یې د هر چا، هغه د کانسټیبل نه والې تر آی جي پورې، چې کوم افسر کم ځای نو هغه وایي چې زما دا ټول علاقه د صفا او سوترۍ او ښه خلک دي پکې، او امن دي پکې، امن او امان دي پکې، په دې کې د هېڅ قسمه بې امني ني، په دې کې د جرایم پیشه خلک ني. کوم جرم چې کېږي تاله پته آدم علیه السلام د وختونه جرم شروع شوی دی، خو د پولیس
خو به ریسپانس کوریډ ټو د کرایم چې د جرم وشو نو پولیس څه کار وکړو نو په کار دی چې هغه ایفرټس په د انسان ګوري هر انسان چې کوم دی په ایفرټس باندې په کوشش باندې هغه پړ دی هغه به کوي نو بیا کامیابی او ناکامی چې کوم دی زما چې ریزلټ ولا الله تعالی ته سړی پریدي او مهنت په کار دی کار په کار دی د ګورنمنت طرف نم دا پیکیج ته دی چې کم زموږ شهید شي نو هغه ته فاینانشل مدد نه علاوه دا مرته ورکی چې دا غزوی او هغه میټریک کړي نو هغه به سپای برتی کیږي او چې اف اف اس سی کړي نو هغه ایس آی برتی کیږي د کې ډیر مو قتل زو چې کم سار د خورشید خان قبر ته مونږ لاړو دا غزوی د موږ سره ایس آی دی بادر خان دی داغه ډي اس پی چې تاسو په د شهید شوی دی عثمانزو والا دا غزوی ایس آی برتی شوی د جهانگیر خان شهید شوی او زوی موږ سره د ایس ایچ او دی عرفان